محترم مسلمانانو، الله تعالی د تقوا لفظ په قرآن کریم کې په 5 معناګانو ذکر کوي. په دې کې اشاره و دې ته ده چې د تقوا درجې چې دي 5 درجې. تقوا اوله درجه، تقوا الله تعالی په قرآن کریم کې په معنا د توحید سره ذکر کوي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. په دې آیات کریمه کې تقوا په معنا د توحید سره. د تقوا اولنۍ درجه دا ده چې انسان پر الله تعالی باندې ایمان راوړي، له الله تعالی سره به شریک نه وي. تر ایمان راوړلو وروسته دوهمه درجه د تقوا الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقوا. په دې آیات کریمه کې چې د تقوا لفظ ذکر ده، دلته په معنا د عبادت سره. دوهمه درجه د تقوا دا ده چې کله انسان منور په ایمان باندې سي، تر هغه وروسته پر ده باندې د الله تعالی عبادت فرض ده. او دریمه درجه د تقوا الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. په دې آیات کریمه کې له تقوا څخه مراد تقوا په معنا د ترک د معصیت سره. ستر ایمان راوړلو وروسته پر انسان باندې د الله تعالی عبادت فرض ده، او تر عبادت کولو وروسته دریمه درجه چې ده هغه به انسان ځان له ګناهو څخه ساتي. او څلورمه درجه د تقوا الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. په دې آیات کریمه کې له تقوا څخه مراد خوف او خشیت. د انسان د لپاره تر ایمان راوړلو وروسته دوهمه درجه د عبادت، دریمه درجه ځان له ګناهو څخه ساتل، او په څلورمه درجه کې به د انسان په زړه کې خوف او خشیت له الله تعالی څخه ویر. کله چې د الله تعالی څخه کله چې د انسان په زړه کې د الله تعالی خوف ولویږي، هغه انسان بیا هیڅ کله پر ګناه باندې جرأت نشي کولی. او د تقوا 5مه درجه الله تعالی په قرآن کریم کې د تقوا لفظ په معنا د اخلاص سره ذکر کوي. ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دلته مراد له تقوا څخه اخلاص دی چې انسان په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړي. د الله تعالی په نيز باندې لږ عمل چې اخلاص وکړي هغه الله تعالی ته ډیر محبوب دی تر هغه عمل چې په هغه کې ریا پرته وي، په هغه کې الهیت نه وي. نو الله تعالی دې زموږ استاسو په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. الله تعالی دې موږ تاسو زندگی په تقوا کې تیر کړي. د تقوا د لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوله اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. موږ تاسو ته پکار ده چې دغه یو مسنون دعا ده، باید دغه دعا یاد کړو چې الله تعالی په موږ تاسو کې د تقوا صفت پیدا کړي.